په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال ناست دي نو چې په هر ځای کې موجود دي نو کډه تړی ځان سنبال کې اروره که په هر ځای کې دی رایې که پیسې در سره دي که تعلقاتونه هم ډي سي ګانو سره جوړ کړي دي که لوی لوی افسرانو سره هم تعلقاتونه جوړ کړي دي که بلا د 50,000 ګېډه هم ساتلي دي ډالر هم ساتلي دي پونډونه هم ساتلي دي وروره ځان وباسئ ځکه چې معامله بل خوا شوه ځکه چې موږ خدا سوچ کو چې د پاکستان حکومت جوړېده شو نه اوس د خیبر پښتونخوا لپاره یو ټاسک فورس جوړ شو او دا خصوصي د خیبر پښتونخوا د لپاره جوړ شو ځکه چې د ټول پاکستان نه افغان کډوال راغلي دي او هغه په خیبر پښتونخوا کې ډېر شوي دي په مختلفو ځایونو کې ځان له بنگلې اغشتي دي کورونه اغشتي دي پلازې اغشتي دي کاروبارونه شروع کړي دي ان تر دې چې کلو او باندو تم رسیدلي دي او د کیمپونو نم تر اوسه پورې چې هغه غیر نوټیفاید شوي دي دوی په قابض دي نو هغه د هغې نم دوی نه دي وته اوس دا کوم ټاسک فورس جوړ شو نو ټیک ته چې د دې مشر خو به د علاقې ډي اس پی وي او بیا به هغه سره اف آی ایم وي بیا به هغه سره ایم آی وي بیا به هغه سره فوج وي بیا به هغه سره اف سی وي او بیا چې څونه صوبایي ادارې دي هغوی به مو سره ملګرتیا کوي ځکه چې راپورټ به لمحه په لمحه دوی وفاقي وزیر داخله ورکوي او وفاقي وزیر داخله به دا راپورټ ډایرکټ د پاکستان امنیتي ادارو ته رسوي لہذا په دې کې که کوم یو سرکاري افسر سستی وکړه نو دا خو بس بد روز راغله ده خو که کوم افغان کډوال ګیر شو نو دا هغه به ډېر لوی شامت راځي هم به د پیسو نه خلاصېږي هم به د نورو څیزونو نه خلاصېږي او واپس په افغانستان ته رسي دا چې روجه راځي نو تاسو به وګورئ چې ډېر بدلونونه به راغلي دا کوم ټاسک فورس جوړ شو نو دوی له دام ذمہواري ورکړې ده چې ډېر افغان کډوال داسې دي چې هغوی ځان له برث سرټیفیکیټونه جوړ کړي دي او دا برث سرټیفیکیټ ډېر بنیادي شی وي په دې کې د ویلج کونسلو تقریبا 100 کسان گرفتار شوي دي او هغوی بیا بلا افسران خوري دي چې کوم افسرانو موږ ته دا ویلي دي یا کوم کونسلرانو موږ ته دا ویلي دي یا په دې باندې چا تصدیق کړی دغه برث کونسلر ځکه ډېر خطرناک وي چې په دغه برث کونسلر باندې دا پته ولګي چې دا سړی په دې ځای کې پیدا شوی دی او د پلانکین او د پلانکیانه پیدا شوی دی او د پلار نیکه نوم او د نوره شجرم د دې نه پته ولګي نو لہذا دغه برث سرټیفیکیټ دوی ورکړی دی په هغې باندې یا د خلکو په فیملی ټری کې هغه ورننیستی دی او یا په خپله ځان له یو فیملی ټری جوړه کړی دی چې موږ د دې ځای خلک یو دا ماشوم زموږ دلته پیدا شوی دی خو اوس په دا ثابتوي چې ستا ماشوم خو دلته پیدا شوی دی خو ته په کوم ځای کې پیدا شوی او ستا پلار په کوم ځای کې پیدا شوی دی د دې ثبوت په اومس ورکوي نو دغه که ډېر کسان اوس ګرفتار شو او هغوی دا انکوایري لاندې دي او ډېرې خبرې وویلې چې 2 ډبې ورکړل نو ډېرو ښو کسانو نومونه واغشتل چې کومو کسانو موږ نه په لکونو په زرګونو په کروڑونو پیسې اغشتې دي او موږ له بیا برث سرټیفیکیټونه جوړ کړي دي او بیا موږ په نادره کې موږ خدای خبر څونه لکونه روپۍ ورکړي دي د وخت مطابق دا پیسې شروع شوې دي که نه دا د 1980 نه دا کال شروع شوی دی هغه وخت کې به 100,000 روپۍ ډېرې وې اوس د هغې نه 100 لکه روپۍ جوړې شوې دي او تقریبا چې وایي 100 کروڑه روپۍ ته جوړې شوې دي نو په دې باندې بیا تللی دي او په دې باندې بیا ځان له شناختي کارډونه جوړ کړي دي ځان له بیا دستاویزات جوړ کړي دي او په هغې باندې بیا تللی دي ځان له سرکاري نوکرۍ هم کتلي دي په مختلفو سرکاري نوکرو کې هم د هغوی پته لګېدلې ده 1,100 ډېر اعلی او درمیانه افسران په دغه محکمو کې هم ګرفتار شوي دي او د هغوی خلاف هم انکوایرۍ شروع دي همدغه شانه چې دوی د نورو کسانو په نومونو باندې کوم جایدادونه اخیستي نو هغه جایدادونه به هم د دوی نه پاتې شي ځکه چې هغه جایدادونه دوی په د نورو خلکو په نومونه اخیستي او ظاهره خبره ده چې هغه نور کسان به ورله یا ورکوي یا به ورله نه ورکوي خو به هر حال هغه جایدادونه هم د دوی نه پاتې شي د پیښور تر حده پورې که زه کوشش وکړم نو په هغه ځای کې ټاسک فورس خپل کار د جنورۍ د 2 نیټې نه شروع کړی دی او کومو خلکو چې ولا کورونه په کرایه ورکړي دي یا ولا بنگلې په کرایه ورکړي دي یا ولا پلازې په کرایه ورکړي دي نو هغوی ته دا ویلي دي چې وروره ستاسو د بنگلو پلازو کورونو د دوکانونو د دې بجلی به مستقله کټ شي د دې ګیس په مستقل کټ شي او د دې نور یوټیلیټي سرویسز چې کوم دي هغه په مستقله توګه باندې کټ شي
نو تاسو ماته دا یو خبره وکړه کنه چې د یو سړي فرض کو په حیات آباد کې کور دی یا په ریګي کې کور دی یا په پېښور کې په هر ځای کې کور دی او داغه د کور نه ته بجلی کټ کې داغه د کور نه ته میټر یو سي د ګیس میټر خو بیا تقریبا چې په میاشتو په کلونو کې نه لګي او یا داغه نه تر بجلی میټر یو سي نو د بجلی میټر لګول هم آسان کار نه دی نو کم کور چې تاسو په 100,000 روپۍ په کرای ورکو نه هغه بیا په 15,000 روپۍ په کرای ورکوي ځکه چې د افغانان خو بلړ شي نو بیا به همدغه کور تاسو په 15,000 روپۍ په 2,000 روپۍ خلکو له په کرای ورکوي ځکه چې بجلی و پکې نه ګیس په پکې نه د اوبو سیستم په پکې نه نور یوټیلیټي سرویسز به تاسو لا وینه درکې ځکه چې دغه کورونه به بلیک لیست شي دغه مثال د پلازوم دی دغه مثال د دکانونو دی دغه مثال د نور زونم دی همدغه شان دا یو خبره روانه ده چې د پېښور نه بسونه یا د خیبر پښتونخوا نه چې بسونه ټلیفونونه پټېدل نو هغه به افغانستان ته تلل او د هغې ایمایي چې کومه ده EMI چې ورته وایي هغه به د هغې ټمپر کېده او هغه به رسېده افغانستان ته او افغانستان کې به اکثره به د آیفون ټلیفونونه تلل نو په دې کې د سیم ضرورت هم نه هغوی به دا د ویډیوګانو د پاره استعمالو او یا به داسې یم کړو چې لکه یو ایمای او یا دو ایمای پیدا کړو چې یو به کار پرې خودو نو په بل باندې به کار شروع کړ بیا دغه هغوی ول بیا افغانستان کې سنورم جوګاړ مګاړ جوړ ک او سکار روان ک خو به هر حال د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي دا کار کړی دی چې دا 80,000 نه زیاته د افغان مهاجرینو په نوم چې کوم سیمونه واقع د مخکې نه بلاک کړي دي او د هغې نه پس چې کوم 1.5 لاکه شکمنه سیمونه هغه هم بلاک کړي دي او په دې کې ځینې سیمونه داسې دي چې هغه د افغانستان په ډېرو شړو علاقو کې لګیا دي کار کوي خو په یو ټلیفون پسې به هلته څوک څه لاړ شي نو دغه مسله هم د هغوی بنده شوه اوس دویمه مسله د هغوی د ویزو ده کم یو افغان کډوال کړه دې ځای نه په رضاکارانه توګه باندې لاړ نو هغه ته بیا ویزه میلاویدی شي خو که کم کډوال د دې ځای نه ډیپورټ شو او یا د پاکستان حکومت د دې ځای نه وشړه نو د هغه د پاره بیا پاکستان ته د ټول عمر د پاره راتګ نشي کېدی ځکه چې هغه به بلیک لیست شي نو چې کم کسان غواړي چې پاکستان ته دوباره لاړ شي راشي دلته تجارت وکړي تعلیم وکړي نو هغوی په کار دی چې افغانستان ته بیرته لاړ شي هلته پاسپورټ جوړ کړي او په هغه طریقه باندې هغوی بیا دوباره د پاکستان ویزه واخلي او دوباره پاکستان ته راشي هیڅ مسله نشته خو دا مسلې اوس جوړې دي او دا ټاسک فورس چې کوم جوړ شو نو د دې په هر ضلع کې به ډیپټي کمشنر مشري خو د ډیپټي کمشنر سره به په خوا کې FIA افسران هم وي د MI افسران به ورسره هم وي او دغه شان ورسره به د FC هم وي ورسره به مقامي پولیس هم وي دا 4-5 پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي محکمې به ورسره هم وي دا ټولې محکمې به ورسره وي او د دوی به په شریکه باندې دا ما چې تاسو ته وایي چې یو کوارډینیشن کونسل جوړ شو نو دې دا مطلب دی چې دوی په خپلو کې کوارډینیشن وي او دوی غواړي چې یاره د یخنۍ د ختمېدو نه مخکې موږ دا کسان د پاکستان نه وباسو دا څونه چې افغان کډوال دي ځکه چې کله په غرونو کې وره ویلی شي نو د هغې نه پس بیا د خیبر پښتونخوا او بیا د افغانستان په پوله باندې دا موسم ښه شي وورې ویلی شي نو په دې کې بیا د ترهګرۍ جنګ هم ډېر تیزیږي نو لہذا د پاکستان فوج دغه جنګ ته هم ځان تیار ساتي چې طالبان به خپل جنګ تیزوي او حملې به تیزوي د فروری په میاشت کې نو خو چې د هغې نه مخکې موږ د خپل کور غم وکړو د خپل کور غم وکړو او بالکل بیخي هغوی ته اوزګار شو ځکه چې په پسرلي کې اکثر موږ کتلی دي چې دا ترهګرۍ د جنګونه چې کوم دي نو دا په پسرلي کې ډېر زیات تیزیږي ځکه چې هغه اړخ ته موسم لږ بهتر شي دې اړخ ته موسم لږ بهتر شي اور هم کمی شي نو په دې کې دې ته پسرلیز عملیات وي او دا ډېر خطرناک عملیات دي نو دا به دا ځل پاکستان یا یو اړخ ته کوي او یا به یې بل اړخ ته کوي لکه د پاکستان امنیتي ځواکونه دا وایي چې دا جنګ موږ د 2016 میلادي کال د پسرلي نه اخوا نه اړو او که د دې لپاره افغانستان کې حملې کول وي نو هغه موږ کوو
او که په دغه ځای کې کوم مرکزونه وي نو هغه موږ لکه سعودي عرب چې لګیا دی او په یمن کې د اماراتو ټول مرکزونه تباه کړل او د هغوی ملیشه په منډه کړه. نو پاکستان وایي چې دغه کار موږ حق لرو د خپل دفاع لپاره چې موږ دغه مرکزونه تباه کړو، دغه مرکزونه دې موږ نسکور کړو او ورسره که بیا د افغان طالبانو اهم ځایونه تباه کېږي نو هغه به هم تباه کېږي. نو دا ډېرې اهمې فیصلې شوي دي او دا د کور کمانډرانو چې دا کوم اخري اجلاس شوی او په هغې کې دا فیصلې شوي دي. نو افغان کډوالو له پکار دی چې په آی عزت کې خپلې کړې والي او لاړ شي، ځکه چې د کوارډینیشن کونسل په پېښور کې کار شروع کړی دی، په کوهاټ کې کار شروع کړی دی، په مردان کې کار شروع کړی دی، خو لا پوره هغه زور چې څه ته وایي نو هغه لا نه دی شروع کړی. نو تاسو به وګورئ چې په 15 ورځو کې به دا ډېر په زور او شور سره سمیږي او د هر یو ډیپټي کمشنر راپورټ چې کوم دی نو هغه به نیغه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ته ځي چې وایي تاسو څه کړي دي. کېدای شي په بعضې نیمځای کې یو افغان کډوال پاتې شي او د هغه تپوس بیا د ډیپټي کمشنر نه وشي چې تر علاقې ډیپټي کمشنر ستاسو په علاقه کې د افغان کډوال څه کوي. نو په دې کې اوس د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم ورسره په یو پیج باندې روان شوی دی، ځکه چې هغوی سره بله لار نشته. که دا کارونه نه کوي نو ظاهره خبره ده چې په خیبر پښتونخوا کې بیا ګورنر راج هم لګېدی شي او که ګورنر راج صرف د 6 میاشتو لپاره مو لګېده نو دا ټولې مسلې په کې ډېرې په اسانه باندې حل کېږي او په کار هم دی چې وشي، ځکه چې دا د خیبر پښتونخوا د قومي سلامتۍ خبره ده، د بقا خبره ده، د امنیت خبره ده. دا میدانی جنگ نه دی، دا اوس موږ له دشمن په بله راتاو شوی دی او دا یو ایجنډا ده چې پاکستان باید د دننه نه موږ دونه د افراتفریخ کار کوو او دونه لانجې به په پاکستان کې جوړوو چې پاکستان د دننه نه کمزوري کړو. نو د پاکستان کم مشران چې په پنډه اسلام آباد کې ناست دي هغه هم څه مقل نه دي، هغه په دې خبرو باندې پیږي او نظر یې ده پې. لکه څنګه چې تاسو وکتل چې سعودي عرب ته پته ولګېده چې یاره یمن زما په پوله باندې پروت دی او امارات دغه ځای کې د سعودي عرب په پوله باندې اډې جوړوي او اسرائیل راولي د سعودي عرب پولې ته. نو سعودي عرب بیا نه د اماراتو ورورولۍ ته وکتل، نه مسلمانۍ ته وکتل او نه یې ګاونډیتوب ته وکتل او لکه د تندر پرې راولګېده او دا 15 ورځ ده چې دغه ټولې علاقې د دغه اس ټي سي ملیشې چا څوک چې به امارات او اسرائیلو به سپورټ کوو او بیا بالکل تباه او برباد کړي. نو ګورو به زمونږ حکومت هم اوس چورلټې فیصلې په کار دی چې وکړي، ځکه چې د حالات د دنیا د حالات ډېر تیزۍ سره بدلیږي. مخکې به چې 15 کاله پس یو تبدیلي راتله، اوس په غنټو کې او په میاشتو په هفتو کې حالات بدلیږي. نو د پاکستان حکومت هم وایي چې موږ باقاعده پوره تیاری کړې دي او باقاعده دا خبره موږ د فروری د میاشتې نه ناړو، د سره نه ناړو او که نه موږ خپله دې کارونو ته څوک نه پرېږدي نو که ګاونډي ملکونه په دې کې خنډ جوړېږي نو هغه ګاونډي ملکونو ډبولو ته موږ تیار یو. بلکې د یو پوښتنې په جواب کې خو بله ورځ د ډي جي آی اس پي آر د خولې نه وختل چې یو سوال ته وشو چې یاره دا ځل خو هغوی دا وایي چې هندوستان او افغانستان به په شریکه په پاکستان حمله کوي. نو هغه وایي چې دا خو ډېره ښه خبره ده، دواړه دې راشي، دواړه دې وی راشي چې وی لږ خواږه ورته وښایو چې رسې رسو پخېږي. او کومه د هندوستان هغه صحافي چې دا سوال کړو نو هغه ته یې وایي چې تم ورسره راشه ګوره ته پاتې نه شې. نو وایي دا دواړه دې په یو ځای باندې راشي او د دواړو ته پته ولګي چې رسې رسو پخېږي. نو یقینا چې د پاکستان فوج ښه برابر مورال اوچت دی، مورال ښه برابر دی او منګه فاتحین یو، جګړه هم ګټلې ده او ټولې دنیا ته پته ده چې په دې سیمه کې اوس د پاکستان سره څوک میداني جنگ نشي کولی، خو که ویم نو په دې اندرونی مسلو باندې به وایي چې دلته په پاکستان کې د ترهګرو سهولتکار را پیدا شوي دي، د ترهګرو سیاسي سهولتکار را پیدا شوي دي. پاکستان تحریک انصاف خو بیخي یو ټي ټي پي ده او یو پی ټي آی ده. دا یو نوم دی صرف ان سی ولا بدلی کړی دي، یو ټوپکمار وینګ دی او یو سیاسي وینګ دی. نو لہذا دوی خو اسم نه کوي. نو چې دوی اسم نه کوي او دوی پاکستان د تبعیه د اړخه ته بوځي نو یقینا چې موږ
پاکستان تحریک انصاف کې ډېر هم خوشي خو د پاکستان نه موږ ته ګران نه دی. موږ وایو چې پاکستان فرست، لومبۍ به پاکستان خبره کوو، د پاکستان د عوامو خبره به کوو، د پاکستان د مفادو خبره به کوو، د هغې نه پسه بیا به مسلمانۍ سره هم ګورو، بیا به ګاونډیګرت سره هم ګورو او بیا به سیاست سره هم ګورو. لہذا که د تحریک انصاف صوبایي حکومت وفاقي حکومت سره او فیض سره په یو پیج باندې نه راځي نو ځان به خراب کی، بلکې خراب او تراب به کی.